زما د اسلام قابل قدر مسلمانانو خویندورونو، نن د جمعې مبارکه ورځ ده او په دې مبارکه ورځ باندې د تاسو له ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه در کومه. ستاسو چې څومره حاجت دی انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به دا پوره کېږي. څومره ستاسو مشکلات دي او نه پوره کېږي انشاءالله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې دا پوره کوي. څومره دعاګانې ستاسو نه قبلیږي دعاګانې کوئ او دا قبلیږي نه، انشاءالله العزیز دا وظیفه وکئ. د الله پاک په ذات باندې مکمل بروسه یقین او اعتماد ساتئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه دعا دا به قبوله کړي. محترم مسلمانانو، نن د جمعې مبارکه ورځ ده او په دې ورځ باندې دا وظیفه ډیره لازمي ده. دا ورځ د محترم مسلمانانو دا مس نشي. کوشش وکړئ په خپل هم دا وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. که چېرته تاسو په چینل باندې نوي یئ نو چینل در سره هممهال سبسکرایب کړئ چې داسې قیمتي وظیفې تاسو ته میلاویږي. او دغه رنګې خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ باندې دوی هم دا وظیفه وکړي. د هغوی هم څه حاجات دي، څه مسایل دي، مشکلات دي چې الله پاک وله پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، د جمعې مبارکه ورځ ده او په دې ورځ باندې دواړو جهانو سردار باندې درود شریف دا ویل لازمي دي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته درود شریف دا پیش کولی شي. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا هغه خلکو لپاره ده د چا په زړه باندې څه حاجت وي، د چا په زړه باندې څه ارمان وي، د چا په زړه باندې څه تمنا وي، څه ارزو وي او دا پوره کېږي نه. راځئ د الله پاک د پاک نومونه والئ او خپل حاجتونه دا پوره کوئ، خپل مشکلات دا ختم کوئ، خپلې دعاګانې په الله پاک باندې دا قبوله کوئ. دومره دعاګانې هلکه وکړي نه قبلیږي. ولې نه قبلیږي؟ د هغې محترمو د هغې شاته دا یو ریزن یې دا یو وجه وي. نو تاسو دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم مسله دا به ختمه کړي. محترم مسلمانانو، د الله پاک په ذات باندې کامل یقین پکار دی. چې کله د انسان یقین نه یو وظیفه محترمو کار نه کوي. ګیله دا مه کوه چې زما وظیفې کار نه کوو. ګیله د ځان نه وکړه چې زما دا وظیفه دا ولې نه قبلېږي، ځکه چې پخوا به خلکو یو ټکی ویلې د یو ټکي به دومره فایده انسان ته ورکوله چې انسان مو ته حیرانه شو. اوبه نه میلاوېدې. جنید بغدادي رحمت الله علیه په ځمکه لاس کېښودو او یو څو پیرې کې دا کلمات ویلې، الله پاک تمام قافلې ته د اوبو انتظام وکړو. محترمو، ځان داسې ساتل پکار دي چې کله موږ یو جمله وایو او الله پاک حق شانته کوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دور کې یو سړی و او دغه سړي لور دا چا له سوک ورکړی، بلې جینۍ له هغې له غاښونه ایستي. نبي علیه السلام فیصله وکړله، دې حوالې څخه فیصله وکړله چې د جینۍ نه به غاښونه کټ کوو، دا به ترې وباسو، قصاص کوو به. د پلار قسم وخوړو چې زما د لور نه به څوک غاښونه نه وباسي. اول ته پیغمبر علیه السلام فیصله کړې وه، خلک حیران دي چې څه به کېږي. په دې کې د کمې جینۍ چې غاښونه وتي هغه راله او دا بله جینۍ معاف کړله. نو چې کله معاف کړله بیا نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې داسې کسان شته دي چې هغوی قسم وخوري او د هغوی هغه قسم په ځای کولو دپاره الله پاک به هر څه کوي. نو د الله پاک خاص خلک شته دی، خاص. اوس پته نه لګي څومره کسان په دې اورېدونکو کې داسې دي، کتونکو کې داسې دي چې د هغوی تعلق الله سره ډېر زیات نږدې دی. بس هغوی په زړه کې څه تېر شي الله پاک ښه شانته کوي. نو بعضې وخت کې هلکه وایي چې هلکه د ایمان سوال مې کړی وی نو ښه به وه، ځکه چې دا خبره مې زړه کې راغله ما سره پوره شوه. محترمو، کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ، انشاءالله الله پاک به ستاسو هر قسمه مسله ختمه کړي. وظیفه داسې ده چې تاسو به زر پیرې به دا کلمات ووایئ. نن د جمعې ورځ ده، ورځ نه مس نه شي
مخکې وروسته د هغې نه درود ابراهیمي 11 پیرې ووایئ 11 او 1000 پیرې به دا کلمات ووایئ. وظیفه داسې ده: یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. دا به تاسو 1000 پیرې ښه په اطمینان ښه په سکون باندې ووایئ. او بیا به د هغې نه بعد تاسو درود شریف 11 پیرې ووایئ او بیا به د هغې نه بعد لاسونه اوچت کړئ او د الله پاک نه به وغواړئ. خو دعا کې دا شرط دی، دا لازمي ده چې لومبی د الله پاک صفات دا بیان کړئ، بیا د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم باندې درود او دغه صفات، بیا د هغې نه بعد خپل مقصد دا ویل پکار دی. ډایرکټ نه چې بس لکه څنګه موږ چاته رنګ میلاو کړو که نه، د میو سره اس یا خدي خبرې وکړو، بیا چې کوم زموږ مقصد د هغې له وروسته بیا راشو لومبی الله پاک له صفتونه او د هغې نه بعد بیا چې کوم زموږ مقصد دی کومه دعا ده دغه به الله پاک ته پیش کړئ. انشاءالله العزیز د جمعې مبارکه ورځ ده، د دې ورځې په خاطر باندې الله پاک استاسو هر قسمه مسله دا به ختمه کړي. کوشش وکړئ چې وظیفه وکړئ، ډېر زیاتره کمال ده. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.